چې څوک هم په سحر جادو کې ګیر وي او دین ته شفا نه ملاویږي، مطلب خکېږي نه، ورځ تر ورځې خرابېږي، هډوکي خوږېږي، غوسه راځي، زړه تنګېږي. د جادو علامات ما مخکې ښودلي دي چې هغه کیفیت چا سره کېږي او جادو کې دی مبتلا وي او دغه رنګ د ښځې خاوند په خپل منځ کې جنګ جګړې راځي، دغه رنګ نفرت پیدا کېږي، چېرته کم روزګار ته روزګار یې بندېږي، رشته کې رشته نه کېږي. مطلب دا چې څه قسم رکاوټ د طوي د جادو په وجه راغلی وي نو دی دا عمل وکړي، انشاءالله ولې په 3 ورځو کې دنه به د جادو مکمل ختموي. عمل سره اول آخر 3 بار درود ابراهیمی ویلی، 3 بار سورہ فاتحه ویلی، 3 بار آیت الکرسی ویلی او 3 بار سورہ کافرون، سورہ فلق، سورہ ناس او دغه سورتونه ویلي. اخیره کې بیا 3 بار درود شریف ویلی. دا په لاسونو باندې دم کو، لاسونو ټول جسم باندې راګه چې کښته سلاس رسي هغه ټول بدن باندې لاس ومګه. 3 ورځې عمل دا لګاتار وکړه، سحر ماښام یې کوه، سحر مطلب د مونځ نه پسې کوه، د ماښام مونځ نه پسې کوه. انشاءالله په لږو ورځو کې 3 ورځو کې دنه ګوته صاحب بدن به جادو مکمل ختم وي او دغه فایده به اوشي، بدن به سپک شي، بدن به بالکل کلو شي، مخې به کلو شي، اثرات به ختم شي. بهترین عمل دی. بعضې ملګري زما نمبر غواړي، زما نمبر یوټیوب چینل کې شته، مفتي فیصل 034. تاسو هغې نمبر اخیستی شئ، چا څه مسلې مختصر وایس کوي هم ملګري ته به جواب ضرور ملاویږي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.